چې وجنې به مې خو چې ستاسو د لاس دي نو خوړلې مې دي ستاسو د لاس دي نو خوړلې مې دي ډېر په قدر ډېر په عزت ډېر په احترام خپل استاد محترم نوجوان شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد قاسم حقانی صاحب ته دعوت خطاب ورکوم چې هغې راشي په خپل مخصوص انداز کې د خپل ضریر خیاناتو اظهار وفرمایي استاد محترم حضرت مولانا محمد قاسم حقانی صاحب الحمد لله الحمد لله والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتعذبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم زما محترمو مشرانو کشرانو عزتمندو مسلمانانو نن استاسو د خپل مدرسه جامعه علوم اسلامیه فاروقیه چې د جامعه ابو هريره ډېر قابل فخر شاخ ده داغه د دې شاخ مشر حضرت مولانا تحسین الله فاروقی صاحب دامت برکاتهم العالیه په کوشش مهنت سرپرستی کې دا کورس دلته د 15 ورځو 20 ورځو د تجوید او د قرات کورس نن غسر ته ورسېدو الله دې تاسو ټول ته مبارک کړي په سټیج باندې تشریف فرما د نوخار مشر عالم پیر طریقت رهبر شریعت حضرت مولانا هدایت شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه او د دې مدرسې استادان ټول تشریف فرما دي الله دې د ټولو ناستا د خیر او برکت ذریعہ وګرځي جناب محترم مولانا ضیاء الله شاه صاحب دامت برکاتهم العالیه مدرس او استاد او قاری صاحب او دی وړو ماشومان ته د شل ورځې الف باتا داغه قاعده داغه ادایګي داغه تجوید حلق نا کم زینب کم حرف په کومه طریقې ادا کې ضیاء الله شاه صاحب خواریو ک شل ورځې او نن استا ماشوم په دې شل ورځو کې کوم دا داوا کو چې قران ټول یاد کو کې دې شي غلطه داوي موږ دا وایو چې قران به بالکل حرف په حرف د قاریانو په شان وای دا داوا به غلطه وي کوم دا وایو چې تاسو دې ماشومانو چا چې شل ورځې دلته تیرې کې د الله قران حرف به حرف ادا کې دل ادا کول ولا حق به ادا کوي دا داوا به غلطه وي خدا داوا په فخر سره او په لوی سعادت سره کولای شو چې تاسو ماشوم په دې پوه شو دا خبره سمجھ تراغه دا خبره ذهن تراغه دا خبره خیال تراغه او په دې خبره پوه شو چې قران ویل غواړي نو ویل د صحابه کرامو په طریقه غواړي وای سبحان الله قاری ضیاء الله شاه صاحب دا شل ورځې استا ماشوم سره دونه خواریو کا چې داغه په ذهن کې داغه په دماغ کې داغه په زړه کې داغه په سوچ کې داغه په قلب کې دا ولولا دا جذبه دا شوق دا مینا دا محبت دا طرب او دا خلوص پیدا کو چې ان شاء الله تعالی استا ماشوم با دین بعد د قران د پورا صحیح کولو یادولو او د قران حق ادا کولو د قرات په حواله سره پورا کوشش کوي ان شاء الله وای بجوړه ان شاء الله نور بجوړه وای ان شاء الله دا مولانا ضیاء الله شاه صاحب مونږ سره وخت تیر کړول تا بس دا یو زمونږه خوش نصیبی دا چې تاسو الله فاروقی صاحب ته زمون کم ملګری راځي هغه کې بے وفای خامخای لګ لګ بے وفا کی ما خو قاری ضیاء الله شاه صاحب بد بار نو سوکرا وسته او بل ذهن میں بل سو اوس میں دلته په سټیج باندې دنه تاسو کو چې قاری صاحب سنوم ده مولانا صاحب راته فرمایل فاروقی صاحب چې مولانا ضیاء الله شاه صاحب نوم ده بیا ورته ما وی دا خو هغه یو نه ده وای دوم دغه یو ده ماشاء الله غي ډیر مشقت سره علم حاصل کړو په سیکل براتلو کله موټر سیکل راتلو او چې څنګه قرات کې تکړه داسې موټر سیکل چلولو کې خط تکړه اکثر برا ولاس به مات بیا موټر سیکل نه غورځیدل او قاری صاحب ماشاء الله په مات لاس باندې علم سر ته ورسول او نن الله پاک 150 ماشومانو تکینولو او هغه ته الله قران خوذلو وای الحمدلله شکر وای الحمدلله تاسو ډیر خوش نصیب یې چې الله پاک فاروقی صاحب درکړه او د په زړه کې یو جذبه ده جنون ده او یو لګن ده
دی غواړي چې د نوخار د سمندرګرۍ زما د دې محلې مقتدیان او آس پاس والا خلک یو قسم د قرآن د دین د قرآن د تعلیم نه او د قرآن د سبق نه د قرآن مجید د زده کولو نه محروم نشي. د باندې دا شوق غالب دی. د چا شوق وي چې گاڑی والم، د چا شوق وي چې موټر دی، د چا شوق وي چې جائیداد مې دی، د چا شوق وي چې پلازه مې دی، د چا شوق وي چې گاڑی مې دی، د چا شوق وي چې لوی سیاستدان دیم، د چا شوق وي چې لوی قائد دیم، د چا شوق وي چې لوی بلا دیم، د چا یو سوچ وي د چا بل سوچ وي. زمونږ د فاروقي صاحب سوچ دی چې د قرآن خادم دیم او د طالبانو خادم دیم. دا سوچ په دونه غالب شو چې دا یو نیمه میاشت 2 میاشتې چټیانې وي په دې کې دا سمر کورس مقرر کو او ستاسو ماشومانو ته د الله قرآن وښودلو. وایي سبحان الله. تاسو خوش نصیب یې. مولانا تحصیل الله فاروقي م الله درکړی، ناظم صاحب مولانا حمزه صاحب م الله درکړی، مولانا وصال صاحب م الله درکړی، مولانا اسامه صاحب م الله درکړی او مولانا رحمت شهید صاحب م الله درکړی، قاری ضیاء الله شاه صاحب م الله پاک درکړی او دوی تاسو مولانا کریم الله صاحب یو دوی ټول تاسو ته قرآن ښیي. پیغمبر زمانه چې به وه هغه ډېره سخته وه، هغې کې به مشقت ډېر و. داسې خلک تېر شوي وي چې آزاد به آزاد او را بغل او ورته ووایي چې زه ستا غلام شم ما ته قرآن وښایه. آزاد سړی به آزاد سړی او بل سړي ته به کېناستېدو چې زه نن نه بعد ستا غلام یم. علما ناست غلام هغه سړي ته وایي چې د هغه خپل خیال، خپل مال، خپله ګټه، خپل دولت، خپل یو څیز هم نه هر څه د آقا باندې قرباني. ابه آزادو حر به او رابغو او د قرآن زده کولو دپاره به یو سړي ته کېناستېدلو، یو قاري صاحب ته به کېناستېدلو ما خپلې غلامي کې قبول کا او بدل کې ما ته عوض کې قرآن وښایه. وایه سبحان الله. داسې زنانه به وي، داسې زنانه به وي چې هغوی به خپل مهر د قرآن قرات کې ښودلو چې زه تا سره نکاح کوم او خو زه به ستا خدمت کوم، زه به ستا په نکاح کې یم، ستا کور به آبادوم، خو شرط مې دا دی مال نه غواړم، جهیز نه غواړم، کور نه غواړم، بلډینګ نه غواړم، لویه بنګله نه غواړم، غواړم چې ته زما خاوند جوړېږې مهر کې ما ته د الله پاک قرآن قرات وښایه. وایه سبحان الله. تاسو د قرآن زده کولو الحمدلله نن هغه قرآن چې حضرت ابوبکر صدیق زده کړو، حضرت عمر فاروق زده کړو، حضرت عثمان زده کړو، حضرت علی زده کړو، ابوبکر چا پیژندلو نه په لارو کې به ګرځېدلو، کپړې به خرڅولې، د کپړې تاجرو چا نه پیژندلو چې مدرسې ته راغو او قرآن یې زده کو او د قرآن باندې ایمان راوړو. بیا هغه ابوبکر پاتې نشو د قرآن د قرات په برکت باندې، د قرآن د زده کولو په برکت باندې، د قرآن یادولو په برکت باندې. بیا هغه ابوبکر نه حضرت ابوبکر صدیق جوړ شو. سبحان الله. عمر راغو، عمر د وخت یو بدماشو، توره به لاس کې نیولې وه او چې څوک به مخې ته راتلل چا به ورسره خبره نه شوی کولی او لوی زورور و، سترګې به هر وخت سرې وې، برېتونه به هر وخت اوچت کړي و، هر وخت به غیظ و غضب کې و. خو دغه عمر چې قرآن ته راغو او قرآن یې زده کو، د قرآن تلاوت یې وکړو، په قرآن باندې ایمان راوړو او د قرآن کائنات د قرآن تلاوت سره د زړه کائنات بدل شو. بیا هغه عمر پاتې نه شو، بیا حضرت عمر فاروق جوړ شو. بیا ورته پیغمبر وفرمایل عمره ته د قرآن طالب یې، د قرآن قاری یې، قرآن منونکی، ته چې په لارې روان یې ابلیس او شیطان او د هغه ذریت چې وګورې چې د قرآن قاری حضرت عمر را روان دی بیا په هغه لاره کې ټینګېدی نشي. وایه سبحان الله. عثمان لوی تاجر و، لوی مالدار سړی و، ډېر حیادار و، خو چې قرآن یې زده کو او قرآن یې سینې سره ولګولو او په قرآن باندې مین شو او د قرآن قرات او د قرآن تلاوت د خپلې زندګي مقصد وګرځولو. بیا عثمان پاتې نه شو، بیا ورته پیغمبر وفرمایل زمونږ مور بیبي حضرت عایشه فرمایي زه خپلې حجره کې ناسته وم، هغې حجرې ته اوس په دې 3 تاریخ باندې ستاسو مولانا تحسین الله فاروقي صاحب او مولانا حمزه صاحب روان دي، الله دې ورته سفر مبارک کی. پس زوره وایه آمین. هغه حجره کې وایي زه ناسته وم او بهر پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ریاض الجنہ کے ناسو حضرت ابو بکر صدیق راغو پیغمبر ډډه لګولې وه تشریف فرماو بالغ سره هم هغه سه ناستو بل حضرت عمر راغو هغه سه ناستو حضرت علی راغو پیغمبر هغه سه ناستو حضرت عثمان را دن شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذرا نیک شو سیدھا کېناستېدو بالغ یې لرې کو پنسې سمې کې لمنې سمه کا څادر یې په ځان سم کو صحابه کرام ته واپس لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته را دن شو حضرت عائشہ زمونږ استاسو مور رضی الله تعالی عنها فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب منظر میں وکړو حضرت ابو بکر صدیق راو تاسو ماغه سے ډډه لګولې وا او نه خوځېدی حضرت عمر فاروق راو تاسو هغه سے ډډه لګولې وا او نه خوځېدی حضرت علی راو تاسو هغه سے ډډه لګولې وا او نه خوځېدی او چې حضرت عثمان را دن شو تاسو بالغ لره کو سیدھا شوي لمن موسمه کا کپڑے موسمه کې پنسے مو پټه کې پنسے مخکته کې او خپل مو پټه کې داوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل عائشہ ہو میرے عائشہ چا ابو بکر راغو زمان ملګریو چې عمر راغو زمان ملګریو علی راغو زمان ملګریو کو چې عثمان راغو عثمان کې دونا حیا دا چې د قران تلاوت کوي او قران سره مینه ساتي او د قران قاری دی چې عثمان را دن شو بیا ماته حیا راتلا چې دا هغه عثمان دی چې پلار روان وي فرشتي د دنه حیا کوي بیا ماتم حیا راغه زم سیده کېناستم وای سبحان الله او بیا و فرمایل چې عثمان کې دونا حیا چې زما دا پنسا لګه شانته اوچته وه عثمان چې دې خپې ته کتل هم نشوی خبر هم را سره نشوی کولی لاندې به کتل ما دا پنسې ځکه ښکته کې دا لمن مې ځکه صحیح کا دا صادر مې ځکه په خپو واچولو چې عثمان ته په خبرې کې حجاب نه علی راغو وړوکی ماشوم و ټول دعوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړو د خپل خاندان ټول خلک یې راغوښتي ټول په دسترخوان باندې ناستو دعوت وخوړلی شو او دعوت نه بعد د خاندان یو مشر ودرېدلو او پیغمبر ته وایي محمد صلی الله علیه وسلم ولې مو راغوښتي یو دا غټ دعوت دې راته ولې کړی دی دا روټۍ دې را باندې ولې وخوړه دا اکرام دې راته ولې وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل تاسو زما خاندان یې زما مشران یې زما د خاندان مشران یې زه غواړم چې تاسو جنت ته لاړ شئ او زه الله پاک را لېږلی د الله پاک پیغمبر یم د الله پاک د قرآن داعی یم او د الله پاک د توحید داعی یم زه تاسو ته د الله پاک د وحدانیت دعوت درکوم په الله باندې ایمان راوړئ ټول غلی شول تاسو دې دعوت کې ما سره ملګری شئ هیڅوک نه ودرېدلو دغه حضرت علی وړوکی شان ته و په دسترخوان یې راټوپ کو نیغ ودرېدلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د سره یم ما در باندې ایمان راوړو زه به قرآن زده کوم پیغمبر وی علی ته کېنه ته خو خپلې کېنه حضرت علی کېناستېدلو پیغمبر بیا اعلان وکړو ټول خاندان کې یو کس هم ونه درېدلو بیا ودرېدلو حضرت علی یا رسول الله زه یم زه به قرآن زده کوم زه به قرآن تلاوت کوم زه به په تا ایمان راوړم زه به ستا ملګرتیا کوم پیغمبر وی علی ته کېنه حضرت علی بیا کېناستېدلو پیغمبر بیا خاندان کې اعلان وکړو یو خو را سره ملګری شئ ټول خاندان خاموش او بیا حضرت علی ودرېدلو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د سره یم زه به دې ملګری یم پیغمبر وی علی ته زما نه یې زه د ستا نه یم علی ته زمونږ یې دغه علی و چې قرآن یې سینې سره ولګولو بیا لوی جنګ و غزوه خیبر و پیغمبر یو بهادر ولېږلو فتح نه کېده بل بهادر یې ولېږلو فتح نه کېده بل بهادر ولګېدلو فتح نه کېده سهار پیغمبر صلی الله علیه وسلم شپې ټول طالبان راجمع کړل ټول صحابه کرام ناستو او پیغمبر اعلان وکړو چې سبا به یو کس راځي هغه له به جنډه ورکوم او د هغه کس په لاس به الله پاک دا جنګ فتح کوي دا خیبر به فتح کوي او هغه سړی به فتح راوړي سهار صحابه کرام وایي موږ ټول ورته کېناستېدلو یو صحابي یو خوا نه سر اوچتی چې پیغمبر مې وویني ما ته اواز وکړي دا جنډه زما په لاس کې راکړي بل صحابي هلته ناست دی هلته نه سر اوچتی چې پیغمبر مې وویني دا جنډه راکړي او ما ته دا اعزاز میلاو شي بل صحابي وایي زه ودرېدم
ورېدلم چې پیغمبر ما وویني او دا جنډه مال راکړي. پیغمبر ټول مجمع باندې ټولو مجاهدینو باندې نظر واچولو. حضرت علي پکې نه ښکارېدلو. پیغمبر وی حضرت علي چېرته دی؟ وایي جي هغه سترګې خوږېږي، بیمار دی، دلته راغلی نه دی. کس یې ورپسې ولیدلو، سترګې یې تکې سرې وې، خوږ شوی وي. هغه کس د لاس نه نیولی دی، پیغمبر ته یې راوستلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل لعاب مبارک د حضرت علي په سترګو ولګولو، جنډه یې وله ورکړه او دغه علي د قرآن طالب او د قرآن کاري چې میدان ته ووتلو، په یو لاس باندې هغه لویه د خیبر دروازه بهر راوایستله او یهودیان یې ټول شکست ورکو او اسلام ته فتح نصیب شوه. هغه قرآن الله پاک دلته راورسولو. تحسین الله فاروقي صاحب، قاری ضیاء الله شاه صاحب ستاسو ماشومانو ته وښودلو. انشاءالله تعالی زمونږ دا یقین دی چې ستاسو دا 150 ماشومان چا چې قرآن ووایي، زده یې کړو، تجوید یې ووایي، ورسره مانوس شول، خبر شول چې دا حرف مې صحیح دی، دا حرف مې صحیح نه دی، او دا مې ټیک دی، دا مې ټیک نه دی. انشاءالله را روان وخت کې به ستاسو دا یو ماشوم د قرآن کاریم وي، عالم بم وي، مفسر بم وي او محدث بم وي. الله دې ټول د دین په رڼا باندې منور کړي. آخره خبره، مولانا صاحب روان دی عمرې ته، الله دې دې بوزي. وای امین. سره حمزه صاحب هم روان دی، دواړو اراده کړې ده، نیم کار یې شوی دی، نیم بلا پاتې. الله دې ورته ټول کار وکړي. وای امین. تاسو ټولو طرف نه او خپل طرف نه ورته درخواست کوم چې مدینه منورې ته ورسې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روزه او د مدینه منورې هر سیس ته زموږ سلام ووایي. ٹھیک ده انشاءالله. وای تاسو طرف نم دعوت شو. صحیح ده مولانا صاحب؟ او دا بار اغم ناسته مولانا صاحب سن میں نه نیاز محمد مولوی صاحب هم تشریف فرما دے. نور علماء کرام مشران ناستی، د تحسین الله فاروقي صاحب استادان هم ناستی. الله دې ټولو راتلل خیر او برکت ذریعہ وګرځي. مولانا حمزه صاحب نم دا درخواست ہے، زمون سلام بم پیش کی او مونږ ته دعا هم کوي به ان شاء الله. او تاسو ټول اوس داسې وکړئ، کم تاریخ باندې بځي 3 باندې سورځي پاتې دي، 15 ورځې پاتې دي. ټول د مولانا صاحب نه نمبر والي او د شپږ ورځو کې دنه ټول خډیر درود شریف وایي. څوک 5000، څوک 6000، څوک 10000، څوک 15000، څوک 20000. 5 ورځې دي، څونه ډېر ویلې شي. صلی الله علیه و آله وسلم وایي. دا وایي به خپل نوم ولیکئ او دا درود دله ورکئ چې دا زما طرف نه واخله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زمون طرف نه هدیه پیش کړه. صحیح ده ان شاء الله. موږ علما ناست دي، موږ د حیات الانبیاء قائل، زموږ لوی مناظر اسلام هدایت شاه صاحب ناست دي. موږ د حیات الانبیاء قائل یو، زموږ دا ایمان دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر روزه مبارک ودرېږي او ته وایې السلام علیک یا رسول الله، الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. ته چې د خولې نه دا جملې ادا کې، په زړه کې ادا کې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوري او صرف اوري نه، جواب هم درکوي، دعا هم درته کوي. او چې تحسین الله فاروقي صاحب لاړ شي او زمون سلام ورسي، ان شاء الله تعالی د پیغمبر توجه بم ملاو شي، دعا بم ملاو شي. نور څه غواړو کو دینا، نور مو څه پکار دی؟ د پیغمبر دعا نه غټ سیز بل په کائنات کې شته؟ په زور وایشته. نو ټول دا 15 ورځې ښه معمول جوړ کړئ، سهار ماښام مازدیګر چې څونه ټایم ملاویږي ښه ډېر درود شریف ووایئ، هغه مولانا صاحب ته هدیه کوي. او دی چې روان دی د سره پیسې میسې خو نشته، د ستاسو مخامخ دی، ټول غر په موټر سایکل ګرځي. حمزه صاحب چې روان دی او اوس واده کړی، څه پیسې جمع کړی، ټولې په واده ولګوي. خو دواړه عاشقان دي، کلک عاشقان چې کینی او چې د مدینې منورې خبر راځي سترګې کو خو داسې تاویږي راتاویږي. ابل اعظم حمزه صاحب راغله، 2 خبرې مو کې لاړو وتښتېدو. ما ودې پې پوه شو چې دی ولې بال لاړو، ولې بال لاړو تاسو ته نه وایو، هر راز موږ نه کولاوو، خو هغه لاړو بال. نو د دې په زړه کې الله پاک عشق اچولی دی او د عشق برکت دی. بیا به در سره پیسې نه وي، اسباب به در سره نه وي، لاره به درته بند وي، خو چې عشق دی وي، طلب دی وي، خلوص دی وي، الله به درته لارې کولاوي او ته به روانې ان شاء الله تعالی. تاسو هم تلل غواړئ؟ په زوره وایه غواړئ یې، نور په زوره وایه غواړئ یې. بیا ښه ډېر درود شریف ورځې کې 1000 نه زیات وایئ صلی الله علیه وسلم، الله به مو بوزي. تاسو کې یو مولانا صاحب ناست دی، زما ډېر ښه ملګری دی، هغه په ورځې کې 10000 5000 6000 درود وایي. یو ځل ما ته راغو،
او جی ته وای چې درود وای نو بیا الله پاک لار کولاو کې لاړ او زما دا پنځم شپږم کال له هر ورځ بلا ناغه 5000 زل وایم او پیسې جمع کوم وس کومه منډه وام زه خلا نړم ما ته خلار کولاو نشوا او ته چې ودرې ته وای چې بس درود وایا حرم ته بځې او چې خپل روان سي مونږ ته وای چې درود مې ویلاړم چې ملګری دې رواني ته وای چې هغه درود ویلاړ ما 15 کال او 15 کال زلانړم ما ته لار نه کولاويږي زه ولې نه ځم ما ته دا لار ولې نه کولاويږي ما ورته وې یو سړی ال تلار شي سلامو کې داغي خپل مزه او یو سړی ال تنه بهاري په نوخار کوسو کې ګرځي د تحسین الله سترګو ته ګوري کمه بختور سترګې دي کم بختور نظر ده دا به د جانان پر روزه باندې لګي د حمزه خپوت او لاسونو ته ګوري کمه مبارک لاسونو خېری دا به د مدینه منورې په کوسو کې ګرځي او زدلته يم نو دا سړی او هغه سړی چې ال تلار شي او تر پاويږي یو سړی داسي چې داغه په وړ کې دونه عشق وي دونه محبت وي چا د نوخار په کوسو کې ګرځي او تر پاويږي الله پاک ته د طرف دونه محبوب وي چې الله وي پرېدا چې لګ نور او تر پاويږي د عشق د مینا د محبت د شوق د درود د پیغمبر اطاعت دا ز نور وګورم او د نور اجر ورکي هغه سړی چې ال تتلې دا خپل مقام کم چې دلته الله پاک دبل مقام ورکي نو محرومېګه مایوسکېګه ما خپنره درود وایا کا الله پاک لار کولاو کا بهم زما رب دې ز شکر گزارم او کلاره کولاو نکا دلته می تړپاوي بهم زما رب دې ز شکر گزارم وایو به ان شاء الله وایو به ان شاء الله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين